أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. سورة النساء سلورم سپارہ او سلور لچی دو کی ضرب ورکی اغا آیت نمبر دا 4 لچی دو کی ضرب ورکی آغا نمبر آیت آتم نمبر آیت صحیح. دلتا اس داوی لکی گی چه گورا دا میراث مال در تا ملاو شی نو دا خو ویړیا تیار مال تاسو ته ملاو شو او ډیر مالی نو یاد ساتئ دا غینم صدقه پکار ده صدقه وکړئ. خو دې ځای کې شیخ صاحب لیکلی دي چې خلق په دې آیت باندې عمل نه کوي، څوک په دې آیت عمل نه کوي او واقعي مسله هم داسې ده لکه اول خو چې خلک ولګي او لور خور لا زنانو لا میراث کې څو ورکول شروع کی نو اول خو هغه نه ورکړي کېږي. یو خبره. دویمه په نارینه یعنی ورونو واپس کې یو ولوانې ظلم زیاتی وکړي پکې میراث هغې معاملاتو کې نو بیا په دې چې داسې معاملات دي نو په دې آیت به څنګه عمل وشي؟ د آیت باندې عمل مطلب څه دی؟ هغه دا دی یعنی مثال چې کله میراث تقسیمیږي دغه مال تقسیمېدو دوران کې نور داسې خپلوان یا دوستان یا نور داسې مسکینان یتیمانان هغه راغلي دي چې هغې په میراث کې حصه او حق نشته دی خو لیکن تقسیم دی وخت کې حاضر شوي نو حکم دا دی چې تاسو دغه خپلوانو لا دغه یتیمانانو مسکینانو له هم صحیحت نه صدقه او خیرات پنه وکي او سره سه کوونه رچې بخما نو دا سه خو چته مونږ اوسه پورې واه نه دل چې چا دا سه عمل خو دا سونه چې بالکل ونه کیږي ډېر ځایونو کې ډېر نیکان خلک وي هغه به عمل به هغه کوي. نو کله چې مثال په تور باندې تا داسې وکړل نو هغه کسان چې هغې په میراث کې د سره د 1 روپۍ حق نه و او تا ول هغې باوجود چې دی نو هغه د خپل ولای د وجې د دې وجې چې یتیمانان دي دې وجې مسکینان دي تا وله څه ورکړل نو هغې به دغې مړي ته څومره دعاګانې کوي چې یاره په مرګ هم مونږ ته دوره خیر راورسېد الله دې وبخي او دا دنیا دعاګانې به ورته کوي چې وګوره مونږ ته بچو چې دی نو هغه مال دولت کې حصه راکړله. وإذا حضر القسمة او کله چې حاضر شي تقسیمولو د میراث ته اولو القربا خپلوان والیتاما او یتیمانان والمساکین او مسکینان نو څه وکړي؟ د دې خپلوانو د یتیمانانو د دې مسکینانو خیال وساتئ. نو خیال ساتل څه دي؟ حصه ولا څه صدقه او خیرات پې وکړي که نه څه واشنګ مشین دی هغه دې وله ورکړه څه فرج دی هغه دې وله ورکړه څه قالین دی هغه دې وله ورکړه څه لوښي دې وله ورکړه بس فرزقوهم منه د هغې مال نه چې څه دې ورکړل یا څوک ولګي یاره ډېر کورونه دي پلانې کور پلاني له ورکړه دا د هغې پورې دا د مال پورې بیا ده چې مال څومره دی کله مال چې ډېر زیات وي اربپتي کسې تلي وي نو د هغه مال حساب کتاب ډېر لوی نو هغې کې چې دی دا خپلوان او یتیمانان مسکینان چې کوم حق نشته میراث کې هغې ته به پکې هم دوره
صدقې او خیراتونه ملاو شي سم مالدار بشي پکې. نو که عمل په قرآن او حدیث ننم شروع شولې صحیح طریقه باندې نو نارینه به مالدار شي او زنانه به مالداری شي او مسلمانان به ټول مالداري چې په صحیح طریقه نن کې مثال علاقه کې زکات ورکول شروع شو او غریبانو له ورکي او پاغه طریقې ورکي کوم چې صحیح طریقه ده. نبی اسلام به یو کس له دوره مال ورکو چې هغه په مالدار شو. دلته خلک څه کوي 40,000 روپے مثال زکات وباسي نو 40,000 کسان له ورکي یا کم از کم 400 کسان له ورکي. چاله 100 روپے چاله 1500 روپے چاله 200 روپے د اچا په کارونه شي. الکه یو کس له ورکا دو له ورکا چې هغه په ځان له کاروبار سره روان کی او بس د دې زکاتونو او د مصیبتونو نه خلاص شي. زکات خو مال خیره ده کنه. نو کدا سي کېدل هر کال چې دی یو مالدار چې دی هغه لګي یو غریب له ورکوله نو یو غریب به د دې دغه نه وته. خو لیکن چونکه 100 روپے 200 روپے ملاويږي نو هغه صحیح چې شل کاله مخکې چا زکات هغه شل کاله بعد یې وخت دی. طریقې نه درو خلکو پیژندلې د هیڅ طریقه اصل طریقه د زکات طریقه خلکو نه په زکات طریقه څه ده. لړشه چا باندې قرضې ختی بس په یو ځل اخلاص یې کوله. یو کس اخلاص کړه دا سیدا چې قید نه دی اخلاص صحیح ده. نو بهرحال څنګه چې موس چې دی هغه په طریقه باندې پکار دی داسې ټول اعمال په طریقه باندې پکار نه. هغه تاسو بخیال نه کړی آیت ته د آیت مطلب دا دی چې موس کې مصروف وي چې کله میراث تقسیمیږي او دې تقسیمېدو وخت کې داسې خپلوان رالل یا داسې نور مسکینان او یتیمانان خلک رالل چې هغه په دې میراث کې څه نشته ده. خو لیکن د تقسیم دوران کې حاضر شي دي راغلي دي د سو جنوم چې راغلي راغوختي یا دغه څه راغلي نو هغه لهم پکې دي سناس ورکی صدقه او خیرات هغه دي پکې یو کې یا څه سامانونه هغه نه دی ول صحیح څور کی یا څه غنم جواری غلې داغې نه دی ول ورکی یا د پیسو نه دی ول ورکی یا څه کاله وغیرہ داغې نه ول صحیح ورکړل صحیح ده. سنا صدی ورکی چاله ورکی هغه کسان چې هغه په میراث کې حق شهیرا عیسی نشته ده. خو لیکن دا عیسی دا قسمه عیسی ده چې الله رب العالمین ویل چې تاسو ورکی ولا صحیح نو په دې عمل وکړئ. یو کس دی داغه پتا باندې یو حق او تا ولا ورکو پغیم خلک خوشحالي کې یاره زخه د چیرې وکړه صحیح ده. زما په قرضه و مال راکړه زمای میراث کې سوا او د مال راکړه خوشاله شي. خاص که زنانه او سور چیرې مونږ لرونو یې سره راکړه خوشاله بن. خو لیکن هغه کس په څومره زیات خوشاله چې داغه د سره پکې حق نشته ده او هغه له دې سوار کړ نو اسلام داسې قسمه خسته حکمونه دي. نو موږ په دې طریقه باندې دا درس دی چې تاسو کوم آیت وایي چې پاغي پوه شئ چې دا دې کې مسله څه ده ته په ورسې مسله باندې ان شاء الله نور خلکو ته هم نور ملګرو ته او دوستانو ته هم دا بیانول پکار دي. فرزقوهم منه نو خوراک ورکړئ دی ته د هغې نه وقولو لهم قولا معروفا او وایئ دی ته وینا نیکه ښه خبره هغه کوئ. کله کله داسې هم وشي چې انسان په غم کې دی یا غصه کې دی او پریشانۍ کې دی او دوی کې داسې یتیمانان مسکینان دي چې هغه پکې څه وغوښتل چې تاسو هسې مال ډیر دی او مال پکې سره کوي د هغې مړي ثواب به هم وشي صحیح ده. نو هسې نه چې ته غصه کې راشي نه وقولو لهم قولا معروفا ښه خبره به کوې نرمه او نیکه خبره هغه به کوې. او دغه رنګې
دا کوم کسان له چې دغه تقسیم په دوران کې څه ورکړی کېږي او د هغې حصه یې نه، صحیح ده، نو هغې ته به ښه خبره وکړي چې بایګانو تاسو دې کې څه حصه او څه حق شته نه، خو لیکن دا یو ثوابي کار دی چې موږ تاسو له څه درکو، نو د هغې د وجې دله درکو. دا خبره به ځکه وکړي هسې نه چې سبا له بیا هغې وایي چې یاره موږ له یې څه راکړه چې دا یې جوړې که ته یې خو موږ له کمې پیسې را زموږ جوړې ډېرې کېږي، ستاسو خو څه شته یې نه، دا چې درکو دا د بل حکم د وجې درکو. په دې مسله پوه شوئ؟ ځکه دنیا کې یو قسمه قسم خلک دي، یو کس له 5000 ورکړي هغه وایي جوړې زما ډېرې کېدې ما له صرف 5000 راکړي، هلکه ستا یو روپۍ نه کېده، دا 5000 یا 50000 یې خو تا لاسې درکړي. نو وقولو لهم قولا معروفا، خبره هغه کول. دین بیا علماو بله مسله هغه راوباسلې ده، هغه دا ده چې مثال په طور باندې ته په یو کس باندې څه خوراک څښاک هغه راوغواړې او هغه یا یو کس دی هغه تا سره ناست دی، دلته مونږ ناست یو دی کې مونږ څه راوغوښتل له خوراک څښاک، هغه کس ورته ګوري او د هغه ورته زړه کېږي، نو دا بهترین عمل دی چې هغه به هم ځان سره بیا شریک کړي چې راځه کېنه، حالانکه پیسې به مونږ جمع کړي، پیسې به مونږ لګولي او خو دغسې ناست دی، خو لیکن اسلامي حکم مونږ ته دا دی چې هغه هم ځان سره په دې کار کې شریک کا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې تاسو یو خادم وي یو نوکر وي تاسو له څه طعام راړي څه خوراک راړي، نو هغه خادم ځان سره کېنوئ، هغه هم ځان سره کېنوئ، که ته ځان سره نه کېنئ نو کم از کم بیا داسې وکړه د هغې نه ول یو نوړی دوه نوړی ورکړه، مثال خو روټۍ وي نو د هغې نه څه د روټۍ ورکړه او سالن دې پکې ورکړه، که فروټ وغیرې د هغې نه یو دوه مالټې او سیوان وغیره یې ول ورکړه، صحیح ده. نو مثال په طور باندې دا اکثر تاسو کتلي وي یاره پلانې سیټ وی ډېر ښه سیټ دی، دا ولې وایي ښه دی؟ وایي ګوره چې زه له بازار نه څه راړم نو معلوم یو تیلی راکړي چې دا تو اخله دا تاسو وخورئ، خیال دی خبرې ته. نو ګوره عمل چې په څوک کي د هغه څه کېږي، څومره تعریف کېږي، څومره د هغه لپاره په زړونو کې محبت هغه پیدا شي، نو دا یو مسله دا بله مسله. نو ته بیا سوچ وکړه چې هغه کس څومره بد انسان دی چې په یو کور کې پاتې کېږي، یو ورور دی غریب دی، د هغه ښځه دا بچي دي، دی مالدار دی، دی ډکې ډکې تیلی هغه فروټ او د یو شي او د بل شي راړي او د بچي خپل بچو له ورکوي او د هغه ورورونو له او ورورو له هغوی له نه ورکوي. دې خبر باندې ونه رسې، یعنې مثال یو کور کې اوسېږي رونه دي او دا یو پکې غریب دی یو مالدار دی، دا یو دنیا سامانونه راړي کور ته، د هغې نورو د هغې ورورونو هغې هم زړه کېږي، د خوراک ته زړه کېږي، د څیزونو ته یې زړه کېږي، د کیلونو ته یې زړه کېږي، خو لیکن دی نه ورکوي، یا د ښځې د وجې نه ورکوي. اکثر ښځې چې دی هغه خاوندان منع کوي چې نه به بس خپل بچو، نه، اسلامي طریقه دا ده هغه تا سره نږدې دي، تا سره په یو ځای کې دي، نو ته کوشش وکړه چې هغې له هم څومره وسي ورکړه، یو نوړی ورکړه، دوه نوړی ورکړه، ډېر مه ورکو، یو نوړی دوه نوړی ورکړه، خیال دی خبرې ته. اسلام دا ته دم په دې هم نه مجبوره کوي چې ګنې خامخا بالکل سوره چې ځان له راړه دوره به هغه بیا هم وړی، خو لیکن څه ناڅه ورکړه چې سوره دي اوس نبي اسلام د هغې مثال یو نوړی دوه نوړی یعنې لږ څه ورکړه خو ورکړه، څه ناڅه ترې ورکوه. اوس خو حالات ډېر د خلکو زړونو کې بخل راغلی دی او دنیا پرستي هغه جوړه شوې ده، نو د انګلینډ نه د دوبۍ نه او د سعودي نه به کس راشي او ډک بیکونه به راړي، هغه به هغه کور کې نور څوک یې ونه ویني سوا د ده نه او د ده د ښځې نه او د بچو نه. نو څه ناڅه حصه کول په نورو څیزونو کې دا پکار دي. داود ته په دې مسله باندې پوه شوې، د آیت په مسله باندې اوس په مخکې لاړ شو.
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. دا بل مسله دا او ډیره ناشنا او ډیره ښایسته مسله ده. آیت ترجمه واورئ بیا به وضاحت وکړو ان شاء الله. وليخشى الذين اود يريږي هغه کسان لو ترکو کچرته پریدي دی من خلفهم د خپل ځان نه رستو ذریة ضعافا اولاد کمزوری بچی کمزوری خافوا علیهم چې یریږي دی په هغې باندې چې خلک پې ظلمونه کي پسې یریږي دغې نه یریږي فلیتقوا الله نو ودې یریږي د الله نه وليقولوا ودې وایي قولا سدیدا وینا د حق سره برابره درست خبر آغازیو کی. مقصد د آیت څه دی؟ منع کول دي د خلکو چې خلکو په یتیمانانو باندې ظلمونه کوي. نو مسله ولا څنګه ذکر کړی دا یتیم لته مال نه ورکوي یا داسې تقسیم کې داسې یتیمانان راغلي دي چې هغې جزان حق نشته دی خو ته ولا بیا هم څه ورکوي نه څه ورکول خو په کار دي څه ناسه یا یو کس ته یتیم باندې ظلم کوي څه قسم طریقې سره مال ولا قبضه کړی بل څه بل څه نو یتیم چاته وي چې پلار یې مړي او دی صحیح نابالغ نو د دغې ماشوم پلار چې مړ شوی دی الله مړ کړی دی نو الله تا نشي مړ کولی چې ته مړ شي نو ستا بچي به اوس څه شي یتیمانان. یعنی که ته ډېر ښایسته خبره د آیت کې دغه شوې ده وایي که ته څوک په یتیم باندې ظلم کوي نو دی د خپل ځان ته سوچ وکړي چې هلکه دا یتیمانان دي دوی باندې زه ظلم کوم. یتیم څه ته وایي چې پلار یې مړ شوي نو څنګه چې الله د هغې یتیمانانو د هغې ماشومان پلار مړ کړو دوی یتیمانان کړل نو هلکه تا نشي مړ کولی ستا بچي نشي یتیمانان کولی. اوس که تا مړ کړي او ستا بچي یتیمانان پاتې شي او هغې سره بیا څوک ظلم کوي نو ستا دا خوښه ده؟ هر یو وایي چې نه 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 زما نه ده خوښه چې زما بچو سره څوک ظلم وکړي. نو هلکه چې ستا د خپل بچو دپاره ظلم نه دی خوښ نو د بل بچو باندې ولې ظلم کوي؟ څومره ښایسته خبره رب العالمین کړه. او خلاصه یې دا ده څنګه چې د خپل بچو خیال ساتي نو داسې د بل بچو خیال ساته د خپل بچو خیال ساتي نو بل بچو خیال ساتي. کاغه یتیمانان دي ورستا بچیم یتیمانان کې دی شي الله نه ویریږي او اسنه چې پاغي بیا ظلم کیږي ولی اکثر چې دی د ظلم بدله دنیا کې وزي. فلیتقوا الله او دی یریږي دا خلق د الله نه وليقولوا قولا سديدا او ای دی وینا د حق سره برابر. دي کې نور مطلبونه هغه هم دي. ګوره مخکې آیت کې چې کوم ذکر شول داسې یتیمانان داسې مسکینان چې د هغې میراث کې هیڅ نشته دی خو ستاسو خپلوان دي یتیمانان مسکینان دي څه ناسوله ورکوي. یو سوال مثال په طور باندې یو کس ته هسې پوه کولو دپاره یو خبره کوو لکه سکندر دی الله دې وبخي صحیح ده والد صاحب ژوندی دی هغه وفات شو او د بچی دي. نو اوس مسله دا ده چې چونکې دی د پلار په زندګۍ کې مړ شو نو د بچو چې دی د نیکه په میراث کې حصه نشته. دې خبرې ته ورسېدې ښه هغې حصه نشته دی دا خو د سره یتیمانان دي او په کار ده چې د دوی ډېره حصه وي او دا قسمه قسم صحیح ده. اسلام د هغې لپاره بله لار ایښې ده که نه هغه دې دپاره ایښې ده چې د دوی حصه خو نشته دی او بیا هم چې ته ورکوې نو څه به ثواب به ډېر زیاتي که نه نو چې تاسو ډېر ثواب وګټئ خلک ډېر ثواب وګټي. مثال د دغې یتیمانانو حصه خو نشته دی خو لیکن څه به وشي تقسیم کې به دی له دا ټول چې دی نو هغه حصه ورکړي
هر یو چیرې دوره ولا دا مونږه او سبا وشي اکثر پکې به هغه به د هغې نه مو نو اسلام چې دی هغه ډېر ناشنا ډېر ښایسته حکمونه هغه دغه کړي. دا یو ګولډن آیت دی د داسې یتیمانانو دپاره چې کوم ذکر شو. بیا په دې ځای کې فلیتقوا الله وليقولوا قولا سدیدا کې او دی یریږي د الله نه وایي دی وینا د حق سره برابر دی. کې یو مسله هغه دا هم ده چې هر یو کس دا وایي چې زما میراث چې دی هغه په شرعي طریقه تقسیموه. نه پکې دا وایي چې زما لوڼو له مه ورکوئ، نه پکې دا وایي چې دا پلانې زوی دا مې خوښ نه دی دله به نه ورکوئ. نه د چا اختیار نشته دی چې هغه د الله چې چاله حصې مقرر کړي نو څوک د هغې نه محرومه کولی نه شي. د هغې لپاره خپل دغه دي. لکه مثال اوس پلار مسلماني او زوی کافري، دا کافر بیا د خپل مسلمان پلار نه چې دی میراث نشي وړلی، د دې کافر حصه پکې نشته دی. صحیح ده. یا چې دی یو زوی راولګېده او خپل پلار یې قتل کو نو دی قاتل زوی ته بیا حصه نه میلاویږي. نور دین علاوه که یو کس وایي چېرې زما د پلانې زوی چې دی هغه ډېر بد دی او دا ناکاره دی او دا دی هغه کار څه دي هغه ته به حصه هغه میلاویږي. یو خبره نو ته به وایې چې شرعي طریقه باندې دا میراث تقسیم کوي. بل کله کله داسې وشي عبدالرحمن داسې هم کېږي که نه چې لکه مثال په طور باندې یو کس دی هغه عمر سوا شو او مال ورسره ډېر زیات دی خو بچو نه خفه دی، بچو سره نه لګي. نو دی ولګي دی وایي چې راشه دا مال چې دی زو اسی بیسا الزومه چې یو ځای کې 100 روپۍ لګي دی 1000 روپۍ خرچه کوي. نو نیت یې صحیح، نیت یې دا دی چې بس دا مال ټول خرچه شي او دی ته څه پاتې نه شي. صحیح ده. یو نو د دې نه هم منع راغله دا کار به دا به نه کوي. بل چې دی هغه داسې وکړي مثال څوک ورڅخه راشي وایي ګوره بچي دي او هغه ټول زلمي دي او ښه پیسې ګټي او هغوی له واسې الله به وله ورکوي، تا له هم الله را کړی وه دله به الله ورکوي. دا ستا د عمال چې دی دا جومات مدرسې له دا ټول ورکه. دی وایي بس دا ټول مال مې ورکړه. نه نشي ورکول. یو کس خپل ټول مال چې دی نشي وصیت کولی چې دی وایي زه وصیت کوم زما مرګ نه بعد زما ټول مال چې دی یا جومات له یا مدرسې له یا بل څه کار کې نه. وصیت صرف ته په خپل ټول مال په درېیمه حصه کې کولی شي، هغې نه سیوا نشي کولی. لکه مثال 3 لک روپۍ دي نو د 1 لک روپو باره کې ته ویلی شي چې پلانکوله ورکوي پلانکوله ورکوي. لکه میراث په مسلو کې دا هم ده چې یو کس تخکاري چېرې زما هغه ګاونډي دی یا زما هغه ملګری دی او ډېر غریب دی ډېر محتاج دی نو خپل بچو ته وایي چې وصیت ورته وکړي چې زما دا درېیمه حصه کې حق دی نو دې کې چې دی تاسو به زما هغې پلاني ملګري له ورکوي، پلاني ګاونډي له به ورکوي، جومات کې به ورکوي، مدرسه کې به ورکوي او باقي چې کوم مال د درېیمې حصې نه سیوا دی هغه به تاسو خپل شرعي طریقه باندې تقسیم کوي. څومره ښایسته مسایل دي ونه رسېدې خبر ډېر ناشنا ډېر ښایسته احکام دي او مسایل دي خو کاش چې خلک په دې خبرو پوه شي او عمل کې راولي، عمل کې چې عمل په دې باندې هغه شروع شي. لکه اوسه پورې مونږ ته توانه چې یو کس د خپل مال د درېیمې حصې وصیت کړی یا درېیمې حصې نه کم وصیت یې کړی. زیات نه زیات خلک دا وکړي وایي ما پسې به 2 میخې حلالې کړي. هلکه میخې څه کوي چې حلالې یا چې دی په خپل زندګۍ کې راولي صرف میخې حلالې کړي. ټیک ده زندګۍ کې ته میخې حلالۍ څه غوښه خوراک دعوت خلکو له ورکوي ټیک ده خو د هغې په ځای نور د خیر کارونه ډېر اوچت کارونه یې هغه وکړه چې صدقه جاریه شي. خو د مرګ نه بعد د خیراتونه ما هغه رزون چې د خبره په دې باندې کړې وه او بیا هم دا کومه چې یو کس مړ شي او بیا ورپسې خلک چې دی دا غواګانې میخې حلالوي دا کار که ښه کار وی نو پیغمبرانو به کړی وی او یا صحابو به کړی وی. نه پیغمبرانو کړی نه صحابو کړی نو موږ یې ولې کوو. نو فلیتقوا الله وليقولوا قولا سدیدا. اوس بیا ذکر کیږي
ان الذين ياكلون، نو مقصد دا دی خبر هغه دا لکه مثال که چا دې کس ته ووایي چې ته دا ټول مال دغه کا، لکه دا داسې کېږي مثال کې یو کس ما ته ووایي وایي یاره ما څه کې یو ملا راغلی او ما ته وایي چې ستا دا بچي ټول ګناهګار دي، فاسقان فاجران دي، نو دا خپل ټول مال دی چې دی دا مدرسې دپاره دغه کا. ما ورته دی خو غلطه فیصله کړې، که ګناهګار دي د دې څه پته لګي کېدای شي چې صحیح شي هغې خیال نه. ډېر ځله یو کس چې دی هغه د بدلېدو کیس پته نه لګي، خاص کر چې مال ورته میلاو شي نو څه خلک خراب شي خو څه خلک صحیح هم شي. صحیح ده، نو دا خبره دی غلطه کړې ده. نو ځکه دا مسله ده چې ته به ووایې که چا د بالفرض داسې ویم ته به ووایې چې د مال درېیمه حصه کې حق شته دی د وصیت، او دې نه علاوه د الله یې حق نه دی ورکړی، نو څنګه زه چې دی وی خورم. خیال دی خبرې. بل آیت ته وګورئ، ان الذين ياكلون اموال اليتامى، او دا یاد ساتئ که چا د یتیم مال خوړو او دې دا وایي چې دا روپۍ دي او دا پیسې دي او دا ځمکه ده او دا کورونه دي او دا گاډي دي، دا گاډي هېڅ نه دي، دا ټول دا روپۍ هم اور دی، دا گاډي هم اور دی، او دا ځمکې دا جایدادونه هم اور دی، اور د جهنم ته ځان هغه برابر اور خوري. اور د یتیم مال خوړلو ته الله دا ویلي چې دا اور خوړلی اور. ان الذين يكننا كسان ياكلون اموال اليتامى، چې خوري هغې مالونه د یتیمانانو ظلما په ظلم سره، انما یاکلون یقینا دی خو اچي فی بطونهم په خپلو ګیډو کې په خپلو خېټو کې نارن اور. الله پاک وایي چې دا دی خپلو ګیډو ته څه اچوي؟ اور اچوي. وسيصلون سعیرا، او زر دی چې دی به داخل کړی شي ګرم اور ته او بیا جهنم ته به روانې، انجام به دا جوړیږي. ځکه حدیث کې راغلی چې حرام سخري نو اور د جهنم ډیر لایق دی. نو دیو چې هر قسمه حرامونه ځان ساتل پکار دي، او د حرامو ډیر قسمونه دي، یو پکې هغه د یتیم مال هغه خوړل.